بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاسو ورور استاسو مرګره استاسو په وړاندې ملګرو د 100 غنټو نه یو خبر چلیږي چې په مدین کې د قرآن به حرمتي وشوه او سړی ژوندی وسوځو. ډیره د افسوس خبره ده چې د سیالکوټ نه یو سیاه یو سیرکون کې راځي او په مدین کې هوټل کې پاتې کیږي او هغه بیا قرآن سوځوي او بیا عوام یې رانیسي او هغه یې سوځوي. پکار خدا را چې حاکم وقت حکومت وقت یا دغه ځای کومه اداره چې ده چې هغه د انسان له سزا ورکړي، خو نه داسې نه ده. زمونږ داسې یو ټوس قانون نشته، یو پوخ قانون نشته، زمونږ یو داسې پخه اداره نشته چې داسې قسمه سزاګانې د ورکړي شي. نو مجبوراً عوام به بیا دا قانون په خپل لاس کې اخلي، ګو د هغې پکې نقصان هم وشي او شوی پکې هم دی. پولیس والا ډز هم کړي دي، عوام پکې هم لګېدلي دي، اسپتال کې دي. خبر رښتیا دی یا دروغ دی، دا قرآن سوځېدلی دی یا نه دی سوځېدلی، د دې فی الحال هېڅ قسمه ثبوت لا نشته. خو که چېرې زمونږ داسې څه پوخ قانون وی یا ټوس قانون زمونږ وی یا حکومت وقت داسې څه قانون جوړ کړی وی د قرآن د بې حرمتۍ، نو دا قسمه حالات به نه پیښېدل، دا قسمه واقعیات به نه راتلل. خو د سوچ خبره دا ده چې دا سړی مدین ته ولې راته، د پښتنو علاقې ته ولې راته، او بیا په داسې ټایم کې چې د اختر ورځ ده، ټول سیاه ټول چکر والا دې علاقو ته رخ کوي. آیا د دې کار لراته د لږ ساتل پکارو؟ که چېرې زمونږ قانون ټیک وی نو دی به ادارې سره و، نو دنه به مکمل ګوج ګاج شوی و، تپوس پوښتنه به ترې شوې وه د ده په شا باندې د چا لاس دی، د چا رالیږلی دی، ولې رالیږلی دی او څنګه یې رالیږلی دی. خو دا زمونږ بدقسمتي ده، دا زمونږ د پاکستان، زمونږ د پښتنو، زمونږ د مسلمانانو ډېره غټه بدقسمتي ده چې داسې هېڅ قسمه څه قانون، څه رولز، څه ریګولیشن بلکل څه نشته. مونږ حکومت پاکستان ته دا درخواست کوو چې د داسې قسمه واقعو نه د بچ کېدو دپاره یو پوخ، یو مکمل، یو ټوس قانون پکار دی. اوس دا هم کېدی شي الله دې نه کړي چې دې انسان سره د چا ذاتي دشمني هغه په الزام لګولي، خپل بدل یې ترې اخیستو. وجه دا ده چې لا فی الحال ثبوت نشته، د قرآن د سوځېدو ثبوت لا نشته، خو یو انسان فی الحال د دې دنیا نه ډېر په بې درده طریقې سره رخصت شو. نو په دې باندې پوخ ایکشن حکومت لا اخیسته پکار دی چې اندازه وشي، چې پته ولګي چې ثبوت شته ثبوت نشته. ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.